اوس هر سړی ځان ته په هدایت باندې وای لیکن خپل عقل پس روان دي. لکه منکرین د احادیث ویرا امام بخاری رحمت الله علیه پشپغو لاکو کې صرف شپږ زره منی وی هغه نه دی منکر حدیث. او ویزه چې کله وامه چې پلان کې روایت منم او پلان کې نه منم ویزه منکر حدیث ولې ونیا مسئله بدله ده. امام بخاری رحمت الله علیه کمزه کی ویری دی چې ز شپږو لاکو کې شپږ زره منم دا نور نه منم کله ویلی دی. څنګه چې په احادیث دروغ وای، څنګه چې په پیغمبر پاک علیه السلام دروغ وای، دکه سه په امام بخاری دروغ ویلو کې هم ناراسته نه کې. کله امام بخاری ویلی دی چې زه نه منم، نه امام بخاری رحمت الله علیه د صحت او د اخذ ځان له اصول مقرر کړی دي. بخاری صحیح البخاری کې هغه روایتونه راوړي دي کم چې په تمام شروط برابر دي. بعض روایتونه به صحیح وي خود امام بخاری په شرطونو بنوي برابر، نو دا به د بے علم سړي کار وي، دا به بیا د بے وقوف او کمقل سړي کار وي، او دا به د بغیر مطالعه والا سړي کاری چې امام بخاری حدیث راو نړو نو دی وی چې یاره دا نه منو. عدم ذکر دلیل د عدم نه دی ځوانه، عدم ذکر دلیل د عدم نه دی چې ذکر نه کو دا د دې دلیل دیم نه چې منی نه منی خود ذکر کولو د پاره خپل شرایط دی په صحیح بخاری کې. دیو جنو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي په بخاری کې چې کم روایتي هغه به صحیح وي، خدا سے نه د چې کم صحیح روایتي خامخا به بخاری کې نه د بخاری نه به بهر وي بیا به صحیح وي. ها چې په بخاری کې وي صحیح به خامخا وي. نو امام بخاری رحمت الله علیه چرته دا ندی ویلې چې دا منم او دا نه منم بغیر د اصولنا. او دویمه خبره امام بخاری رحمت الله علیه چې روایت نه مني نو هغه د محدثینو او د اصول حدیث مطابق اخلی او رد کوي، او ستا په عقل ستا په مزغو خو د شیطان ټټو سور دی. ته خو دا د قرآن خلاف دی او دا د قرآن خلاف دی، که په صحیح سند باندې وي بیا هم رد کې. یو حدیث داسې وخایا چې صحیح السند وي اور امام بخاری رحمت الله علیه رد کړی وي، عدم ذکر نه رد کړی وي، دا سه یو حدیث وخایا. دا خو ظالمانه خبرې دي. وګوره په صحیح بخاری کې د امام بخاری رحمت الله علیه یو عادت ده، نو فالادب المفرد کې بل عادت ده. الادب المفرد کې ډیر هغه حدیث راوړل دي چې په صحیح بخاری کې نشته. نو کچر تکې په بخاری کې نه راوړل د نه منلو دلیل وي، نو هغه روایت الادب المفرد کې بیا ولې راوړي دي؟ خو ځوانه د تحقیق خطا ده یا حافظه کمزوري شوې ده. او بیا وی چې څوک وی چې منکر حدیث وی وته وای چې ته شیعه چې درته منکر حدیث وی پوه شته یی شیعه. اصل منکرین اصل شیعگان خو منکرین حدیث دي. د ابوبکر صدیق چې څومره فضائل وارد دي په احادیثو کې شیعگان داغه نه دي، منکر دي. نو منکرین د حدیث شو کنه شو، منکرین حدیث او شیعگان بالکل یو دي. دواړه په خپل عقل روایت او آیات اخري او په خپل عقل آیات او روایت پری دي. یتبعون اهواءهم شیعه منکر حدیث د دواړو کې یو شان لګیا دي. نو چې چا درته دا وایي چې منکر حدیث نو دا مخ خوشاله کې چې ته ورته وایي چې ته شیعه نه، چې منکر حدیث درته وایي دا د دې دلیل دی چې ته شیعه همې. خبر باندې پوهیږي دا خو انفکاک په امر لازم کې راولي او انفکاک په امر لازم کې مراولا، جدائی په امور ملزومو کې نه راځي. نو بهر حال امام بخاری رحمت الله علیه اخذ احادیث د دنیا سره. دویم دا امام بخاری خو د احادیث قدر کو کرد کړي وی او پریخي وی، نو په دې وجه به پریخي چې آب منګړت روایتونو زکا د هغه شپه ورځ منډه د هغه د شپې ورځې کوششونه په دې خبره گوادي چې هغه محافظ الحدیثو. ته هو غیتا د کم حدیث دفاع کړی دا،
ته خو هر حدیث کې ځوان راولې، ته خو هر حدیث کې شبهه پیدا کې، ذخیره د احادیثو تبا کې. دویم دا امام بخاری سره چې شپږ لا کو نو ځوان دا تاسو ته کړی دی چې ولې نه منل، ته خو وې چې د قران خلاف دي زه نه منم، هغه نه د تاسو کړی دی چې ولې نه منل. ځوان دې کې مکررات رسول الله مبارک دلته کې خبر او فرمایلا چې صلوا کما رأیتمونی اصلی، څنګه منس کول باندې چې ما وینه دقه سي منس کوي. بل زه تلال التم دا خبر او کړه، بل مجمع تلال الته بیا دا خبر او فرمایلا. نو یو خبر درې ځای شو کنه. نو امام بخاری رحمت الله علیه یو ځل راواغستو دا باقی دوی ذکر نکړل، نو دریونه سو جوړ شو. یو دغه سي د شپږو لاکو نه شپږ زره جوړ شوی دي. انکار خبره نه ده، تا خو د احادیثو به اخکندي وکړه، تا خو د محدثینو جامو باندې داغونه ولګول، تا خو ذخیره احادیث تور ورته کو. امام بخاری وی حدیث نه منل، زم نه منم. امام بخاری تم وی منکر حدیث وای نو ما تم وایا. وکته د امام بخاری په قدم روان وې تاکي کده محمد مصطفی د احادیث مینه وې ته خو زمونږ د سر تاج وې. بیا خو ظالمه د ذخیره احادیث به اخکندي کې نو داسې خلق به هدایت نشي کېدی.